تبلیغ فضیلت و اهمیت ذکر کړي. حضرت حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې کم انسان داسې وي چې یو غلط عمل ویني، یو غلط کور ویني، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې طاقت وي په لوسته باندې کې معنا هغه د سختی سره ممانعت پیو کی معنی دي کی. نبی صلی الله علیه وسلم دوباره فرمایل که کم انسان دا طاقت نه لري چې په لوس سره معنی کی نو بیا دې دای په جبه سره ښکارسته وایي چې دا کور دی غلط. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کچری دایم په واس کې نوي او دام نشي ویلای نو دغه انسان چې دا غلط کور کوي، بدعملی کوي، غلط حکمونه چلوي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسان دی په خپل زړه کې بد وګڼي او دا د ایمان ډیره کمه درجه، ضعیفه درجه. دا حدیث په صحیح مسلم او همدارنګه مسند احمد کې شته. مطلب دې حدیث دا دی چې انسان لا پکور دادی چې غلط وایي. او یو بل حدیث کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایي چې مودي الله په زود قسم وي، مودي الله زود قسم وي چې تاسو باندې یو داسې وخت یا داسې وخت راشي چې تاسو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر اور پرېږدو، الله رب العالمین نه به تاسو چې کم دی دې کوتاهي د وجې نه چې تاسو خلکو ته امر کوو د نیکۍ و د بدو نه منع کوو، په دا کې کمولی د ناروغۍ پریم ښودو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو باندې الله عذابونه نازل کړي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل که چېرې تاسو دغه کې کوتاهي محسوس کړله او تاسو دغه امر بالمعروف و نهی عن المنکر پرېښودو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو به د الله نه د